وما ذبح او هغه چې ذبح کړل شي على النصب د بوتانو په نوم باندې على النصب د بوتانو په نوم باندې ذبح شي. نصب دا د بیت الله شریف د غیر چې راګټې پرته مشرکین مکه او دغه عبادت هم کو او دغه په نوم باندې به راز او نیاز هم کو ساروی هم راوستل التبه ذبح کول. نو خو دغه دا په دې ځای کې چې الله د خیر الله عبادت کیږي ایو سړی ساروی بوزي الته کې ذبح کی نو دغه ذبح کول دغه سیس کوم چې کوم دی حرام. اگر کو په حلالې په وخت کې به کوم دی د غیر الله نوم اغست دی کو نه دی بعض حالت په غلط فهمه کې مبتلا وي د پیر بابا په نوم باندې ساروی کومني یا کومې مني د الله په نوم باندې وځي پیر بابا سره به خواته حلال نه لکه دلته کې حلال کې پیر بابا ته بوزي دلته کې حلال دي چې الته کې بوزي نو دا کیده جوړه دا د پیر بابا په نوم منل دي دغه لپاره حلال هو به سړی ساروی علالي چې زرزا بزال علوم وا علالم د الله په نوم علالم د الله د لپاره علالم او ثواب د پلان کې بزرګ ته پلان کې پیر ته خپل مور او خپل پلار ته بخم داږي خو نه چې د پیر بابا په نوم علالم او انته بوزم انته علالم دا قسم سيزونه د حرام دي او دا چې حلال دي کوم دا چې حرامي دي د خوراک د څه دی لګش پیو وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې تقسیم داو ازلام دا د ظلم جمع ده او ظلم دا غشي ته ویل شي او دا طریقه به دا و چې په عربو کې دا رواج چې بیت الله شریف کې به و غشي پراته او چې په دې به خلکو پال کړ په سو باندې به لیکلي لا نه په سو باندې به لیکلي نعم او نو چې یو سړی به دوه خپل کار به شروع کوي چې دا کار شروع کوم کو شروع نه کوم موږ ته خو د استخاره حکم دی استخاره مشوره او استخاره نو هغه به څه وکړي چې د بیت الله خادم لبلاړ هغه به د غش او بوجه راوګاګل او دته به ځان لته غش راواله چې غش به راواله است په هغه باندې به راوخت لا والا غش به راوخت نو دې مطلب بدو چې دا کار دې مشوره کوو دې کې د خیر نشته او چې نه نعم ولا غش به راوخت لاس په کته وګدې دا بیت الله خادم له پیسې ورکړي لاس په کته وو او دا غینه به نعم ولا غش راوخت نعم ولا نو باغې به لګیو نعم دې مطلب بدو چې کار دې شروع کړي کې د خیر دا خبره دې ته ولې ذکر کړه وان تستقسموا بالازلام دې دې وجه ذکر کړه چې په عربو کې دام رواج چې اوخ په وګس باندې واغس چې کله به اوخ په وګسانو باندې واغستو داګه لپاره به غشي مقرر کړو په یو غشي باندې به لیکلو نصف نیمه حصہ په بل غشي باندې به لیکلو ربع سلورمه حصہ په یو غشي باندې به لیکلو پوره حصہ په یو غشي باندې به لیکلو شپږمه حصہ سدس سمن قسمه قسم او دوه درې غشي به بګي پریږو هغه به زیرو لیکلو چې په دې کې د دې حساب شته نو چې کله اوخ په واغستو پیسې به یو شان دی ورکړي او غش به یو کسر راغستو لکه څنګه چې موږ قراندازي او یو غش به راغستو د چا و نیمه سره او خطر هغه نیمه خو واغستو بل کسبه ربع راغستو هغه به د اوخ سيورمه یې سواغستو او بعض کسان به دسو چې پیسې به ورکړي دا غي باړو ایسره نه خطر نو د دې وجې نبی او بیا به دغه اوخ چې چا یې سیبه راختلې وي د غریبانو باندې تقسیم به کړه دا به یو فخر کوي د دې وجه نه الله پاک دلته کې او فرمایي چې وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې دا کار هم حرام دي ځکه چې بعض کسان پیسې یو شان دي ورکړي دي بعض کسان د حصے نه اړو محروم شو بعضو ته چې کوم دي اتم ورسېدا بعضو ته نیمه ورسېدا او بعضو به ګډوانه غست د دې وجه نه وی دا لاټري دا هم حرامه ده جواری دا هم حرامه ده ټول شیونه په دې کې چې کوم دي داخلي وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې ذالکم فسق دا فسق دی ګناه ده څومره کارونه چې بر ذکر شو ټول ګناه ده او دا کار دا کوم چې تاسو په غشو باندې تقسیم کوئ بعضو د پوره یې سمې او شی باندې فکر خدا و ټول ته یو شان حصہ ملوي دي ځکه چې پیسې یو شان ورکړي بعض به ګډو محروم شي دي دا جواری چې څومره دا یا دا لاټري چې دا ټول دا حرام خلک مبتلا